او رسول له نو پدی باندې کې الله پاک موږ سره خبري ورینه الله را پکار دا چې موږ ته بخپل وای چې دا زمان نبی دی او رسول له تاسو یو منه او کچره الله پاک موږ سره بخپل خبري نه کوي نو بیا کم از کم دومره یو کار پکار دی چې دی الله پاک دی طرف نداشن خکارا سره دلیل راشي چې دا زما رسول له او تاسو په ایمان راوړل یادان کاروش اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی اے زما پیغمبر خفقی کا مو دا شان خبری ددین مخ کی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام سرم کرے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نبی و رسول جو کرے او دی رسول موسیٰ علیہ السلام طویلو چھے موسیٰ علیہ السلام منگ دی پانا شریعت سکارون راوڑا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ستلے واسمانون تا اللہ پاک والا تورات ورکو دا طول بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام جمع کرل او ددی پمخ کی تورات ہوئی دا دی اللہ کتاب دی او تاسو بدی ایمان راوڑے او دا مستاسو شریعتی او دا مستاسو قانونی او دا مستاسو دستوری پدی مانے بجوان دے روائے دی مخ کې بخبل ویلو چې توار چا اوراوړه چې کنه راوړو نو بیا وی چې مونږ خدا نه منو دا مونږ څنګه یقینو کې چې دا تورات دی الله کتاب دی دا خو مونږ علم منو چې تاسو مونږه الله پاک خصبوزه او الله پاک مونږ ته بخبل و موسی علیہ السلام وی صدا کام ګران نه دی راځي تور غرطا موسیٰ علیہ السلام دی ځان سره بوتلل اللہ پاک ارشاد فرمایل چې دا زما کتاب دی تاسو په ایمان راوړئ دی بیا خبرې شروع کړې چې نه دا پته نه لګي چا دا دی الله پاک خبرې دی یا د پیریانو خبرې نو الله پاک بیا هغه ټیم کې عذاب د اسمان ټوکلا نازل کړه او دی مرشي مرګ پیرا ہے بیا غیر بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ نے دعا کر چې اللہ دی دوبارہ بیا ژوندۍ کا او زبق پر قوم نے سچ جواب ورکوم نو بیا اللہ پاک ژوندۍ نو دی دا خبرې کړي دا خبرې اے نبی علیہ السلام کا تاسو دا مشرکین کوي نو په دې خفقان زکه مکو چې دا خبره ستانه مخکیم شوی دی دا خبره مخکیم شوی دی لکه څنګه چې حدیث مبارکہ منگ نن ذکر کرے مو او پا جمعہ کی خبرم منگ کرے ہو چکل اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رسالت و نبوت ورکو حضرت جبریل علیہ السلام راغے او پیغمبر علیہ السلام ازان سر میراو کو اقرا بسم ربک الذی خلق دا ورتوی او پیغمبر علیہ السلام ددی تلاوت شروع کو پیغمبر علیہ السلام مانے تبرالا ویریدو واپس چکل لار کورتا حضرت خدیجۃ الکبریٰ تا فرمائی چی ماما نے کمبل واچوا و پتن لگی چیزا و بیا پاتی شمعو کنا نو حضرت خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر علیہ السلام لے تسلی ورکڑا چی نا دا سری پریشانی خبرنا دا او دی آو تسلی دی پارا مزید حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ برکہ ابن نوفل د خپل ترز وی بسیم لاړه چاغر تورات او د انجیل ماهر عالم هغه دا خبر اوکړه هغه ورته وی کمی خبرې چې تکه یې خدیجه کدا خبرې رښتینی نو دا د الله پاک پوخ پیغمبر دی او آخري نبی دی او کاش چې زه ژوندې وې او د دا قوم د خپل کلی نه وباسي زبر د سره مرګستیا کو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل زما قوم به ما وباسي د خپل علاقې نه خپل وطن نه ورقه ابن نوفل ورته وی چې کم یو نبی کم یو رسولی د هغه قوم هغه د خپل علاقې نه وباسي تابم استاد قوم استاد خلق د خپل علاقې نه وباسي تنګي بني
او ورقه ابن نوفل رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چکلا وانا الله پاک نبوت ورکو آغا ټیم کی ورقه ابن نوفل ورته وی او دای ورته وی کزه ژوندې ما زبستا خمر غستیا کو تدی الله پاک برحق نبی او رسول نو موسی علیہ السلام هم خپل کله خپل علاقہ پرې خدا فرعون جوړ بسو علاقہ پرې غوړه دا شان رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کله او علاقہ مکه پرې خدا او مدینه منوره ته او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکی سره بیت الله سره دومره محبت دومره مینا او محبت چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار په سفر باندې لاړ واپس راتلو نو کله به چې مکی دا غرونه ولیدل نو دی الله پاک شکر به ادا کو او سترګې به یې خېسوي چې الله ټول تعریفون استادي ما بیا په خپل سترګو باندې مکه او د دې دا غرونه مې ولیدل زکه دام فرمای دی دعا قبولیت په ټیم کې مونږ چې خبره کړو دا ټیم کې خبرې قبلي کی ته خدا ویګا دا ټیم کې خبرې انسان چې کوي یا دعا کوي هغه الله پاک قبلي یو پدې کې هغه چې انسان کله کعبه وګوري په خپل سترګو او هغه ټیم کې الله پاک نه دعا وکي بیا هم الله پاک دغه دعا کوي چې کله الله پاک تاسو له توفیق راکړي او واسه عمرې لا یو دم کعبه ته وګورئ سترګې کته کوي او ځای او چې کله کعبه ته نږدې شي کعبه وګورئ په خپل سترګو نه کډم کې دعا وکړي چې تاسو دعا وکړئ هغه دعا الله پاک قبلې او چې دعا کوئ نو اوله دعا دا کوي چې الله مانا بار بار توفیق راکړي چې زه په خپل ژوند کې بار بار د کعبه ته راځم او دا زګورم نن زمون خلک چې کم دی نو عمره ادا کوي او نه حج طرف ته روان هر سړی بس پدې کې دی چې مال جمع کما بلډینګان میں زیات شي او دا شان ز په ټولو خلک کې مالدار او زما سره مال زیات ټول خلک پدې کې پروت نه عمره له سوقزي او نه حج له سوقزي دا عمره او دا حج چې کم دی دا حج په هم باندې فرض دی چې مالدار وي او چې توفیق کیږي کم از کم 2 کالو کې خو یو ځل عمره پکار ده چې توفیق دي چا کیږي او خامخا وتللم ندي بګار لکه څنګه یو مثال په تور باندې یو سره په یو میاش کې بیا په 2 میاش کې بیا دا څخلک په دې کې بیا خپل شیان سره مقابله کوي چې نن زماره ترور زوی ترې ده نو سما بززم چې هغه ورشي عمرو کې بلځي بیا چې تر زوی لار شي نو بیا یاره زمانه تر زوی ترې ده او زبیا زما په بل میاش کې نو په دې کې دا مقابله کې دا د مقابلو شي نه ده بلکې دا چې تا عمره لا په 2 کال کې چې یو ځل ورشي نو خپل خبره ده چې الله تعالی توفیق راکړي او چې مالی توفیق نه نو پتا باندې بیا لازم نه ده او څه پریشانه خبرم نه ده ځکه موږ دا وایو چې دا عمره چې کم ده نو دې ته موږ عمره وایو تاسو چې کله ورسې سعودیا ته راغی دې ته حج وایي تاسو حاجی تاسو حاجی وایي او موږ ورته عمره وایو موږ حاجی هغه ته وایو چې څوک حج وکړي نه دا عمره حج ده او دا حجم حج دی لیکن دی حج ته ویل کېږي حج اکبر غټ حج او دی عمره ته ویل کېږي حج اصغر اونو کې حج دام حج دی چې ته تلار او عمره دی وکړه او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دی زیارت وکړه چې کله انسان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته ودرېږي او یو طرف ته حضرت ابوبکر او بل طرف ته حضرت عمر دا ملګری دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو انسان دا خیال کوي چې یاره په دې دنیا کې ملک ادا زشته چې کما په خپل سترګو باندې وریدو نو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې صحابه کرام کم محبت کړي دي هغه محبت کم از کم څه طریقه مونږ کې پکار دي چې هغه مونږ کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د مرګ ټیم دی ابو لولو
مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یو غلام او هغه ولګید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په موس کی پچړې معنی وخو چې وای وخو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اموس بیا مشکل سره پورا کولای نشو نو بل یو صحابي مخکې شو چې کله حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ډیر زیات زخمی شو خپل حالات ته نو قتل کلمی شلیدلې وی یا خنجر پوار ما او یې قتل چې زدي بچ کېدو نه ما بیا په هغه ټیم کې خپل زوی حضرت عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایل چې تورشا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایا چې مالا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبر سرا دی قبر زیرا کا ما اوریدلی چې دا زې تا ځان لا خاص کړی دی تعویل اے عائشہ تعویل لی چې یو طرف ته می پلاری بل طرف ته می خاون دی او دی الله رسول دی او بل طرف ته بزایما کستا اجازه دی نو دازې مار را حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایل چې دازې خو ما ځان لا خاص کړو لیکن حضرت عمر خواہش دے نو حضرت عمر نے انکار نشم کولے دازے بزاغل اور بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل دازوے نزدے کو عبداللہ ابن عمر او دا بغی کی سر کے خودو او بیا حضرت عبداللہ ابن عمر تو فرمائل کہ عبداللہ ابن عمر اسنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زما د امارت او سلطنت کو جتا ته اجازت را کړی چې کله زمړ شم کنا مان روزي نو بیا زما جنازه او چتاګه او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دروازې ته مخ ته اوسه کیدا بیا تاسو کو حضرت عائشہ نا آیا حضرت عائشہ دې سره ما ته اجازت د دې ځای را کوي او کنه را کوي که اجازت را کو ما خخ کداتا او اجازت رانه کرو ما مخخوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین او داشن سره چې دې جبه نه کوم خبره او تریدا هغه الله پاک رسنی کړی دا او قران په نازل سره داشن سره زکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لو کان بعدی نبیا لکان عمر کہ زمانہ روز تو چرتا نبی بے راغب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دمرا جلیل القدر سڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور پسلے کی دی اللہ یر دمرا کہ زمان دی حکومت اور زمان دی امارت پہنچا کاغی جات را کرے زمان دی مرگ نہ بات تپوس ہوگا کہ ظلم خوشحالی نے جات را کی خسید او دا خلق ننو چت سی او خامخا په صحابه کرام باندې تان او تشریح کوي ظالمانانو دا خداشن خلق او نن تاسو وایا او بکر او عمر او عثمان دا داشن دی او داشن دی لغون ته کې شرم او حیا هم پکار دا خداشن خلق دی چې الله پاک په خپل اعلان کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دین رضا دی او دی الله نه رضا نو بهرحال دا خبرې چې دی ان پړو خلقو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته داوی چې موږ بستا نبوت او رسالت ومنو چې الله پاک موږ سره خبرې وس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دو خبرو کې 18 دي خدای کو زدا دعا کوما چې الله پاک دې سره خبرې کې خودي مړ کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قوم باندې ډېر سخت کېدو خپل امت باندې آیا کدا امتیان مسلمانانو او کدا امتیان کافرانو لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپکه دو زکا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله پاک نه دا دعا کړو چې اے الله زما په امت کې دا شان وبا نه ناوري زما د ټول امت ختم شي نه او دا شان عذاب زما په امت باندې مرا والا چې زمکه پټاو شي او دا ټول به کې دند شي لکه مخکې قومونو سره چې شوي دي
ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا اللہ پاک زمانگ دی پارا پیغمبر علیہ السلام رحمت را لے گرے دمرا رحمت نے تاسو سواما چکر ټول اقوام سره د پیغمبرانو پریشانی نو د دې پریشانی حل با پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعہ سره الله پاک راوباسي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با د الله پاک نه دعا کوي دا کو ناپوهه خلق ته ناپوهه خلق دا خبرې کوي وقال الذين او اذا خلق لا يعلمون چې نه پوهیږي لولا يكلمنا الله الله پاک ولنا کوي من سره خبرې الله پاک من سره خبرې ولنا کوي الله پاک من تخکاریږي ولنا الکتا تا الله پاک څنګه وکاریږي تاکہ دومره طاقت نشته زور نشته چې تا الله ویني تنزلی درې تا یو رڼا چې کوم ده یو تیز رڼا چې تیزه هغه تیز رڼا ته ترش کېده سترګې ورته ټکاونه شي نشي کېده او په سخت تیز رڼا کې حالانکه رڼا د کنه پکاري تاسو شی وکاريږي لیکن ته رڼا ته وګوره تاسو شي کار شي کنه کاریږي نشي کار کوي نو الله پاک ذات چې ته یو فرشتہ نشي لیدره د الله پاک ذات څه وی لا يدرك الابصار وهو يدرك الابصار الله پاک هر صحیح نہیں لیکن سوک اللہ پاک نشی لیدره سوک اللہ نشی لیدره وس منځ کا کله کله دا خبره کو چې دا په ذهن کې کی رہے دا خلق کله کله وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر دی ناظر دی حاضر دی یعنی موجود دی ہر ځای کې او ناظر دی قاریږي دا خلق پیغمبر علیہ السلام بارکه حالانکه دا خبری دی اللہ پبارک دی چې الله پاک حاضر دی او ناظر دی حاضر دی او ناظر دی لکه څنګه چې الله پاک فرمایي اينما تولو کم غار ته چې تاسو مخړاوي فتم وجه الله طرف ته الله دی نو حاضر هر ځای کې الله دی او ناظر هم الله دی الله پاک قتل واره دی تاسو ناظر نه الله ناظر دی الله یې او کته دا ټکی پیغمبر اسلام دی پاره استعمالای په دې نیت باندې چې پیغمبر اسلام حاضر ناظر دی تکافر شوی ولی حاضر ناظر کېدل دا الله سره خاص دي مخلوق سره نه دي پیغمبر اسلام په ټول مخلوقات کې افضل دی لیکن حاضر ناظر نه که حاضر وي او ناظر نو بیا پکارو چې تا پستر کو لیدلې کنه چې حاضر دي چا لیدل صحابه کرام په ټیم کې چې صحابه کرام وو پیغمبر اسلام لیدلې دي او چې صحابه کرام نو پیغمبر اسلام نه لیدلې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره ناسو صحابه کرام ډېر سخت خوشاله چې نن پیغمبر اسلام موږ سره ناشته خبرې به کولې لیکن کله با چې صحابه کرام په انتظار کیو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلیټ شو یا پیغمبر علیہ السلام بلان او را بنغه نو بیا به صحابه کرام پریشان نہ پیغمبر علیہ السلام ته پتا وا چې فلانه صحابي په کوم ځای کې ناشته حالانکه پیغمبر علیہ السلام خو هغه ټیم کې او نہ صحابه کرام ته پتا وا چې پیغمبر علیہ السلام په کوم ځای کې دي یو ځل دا شان واقع وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نو صحابه کرام پریشان شو ولې حالاتم خراب وګن هنګامي حالات چا سینا سو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته نقصان ورکی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي پټول صحابه کرام کې زړه سخت پریشان ومه او زه یو زیتا بل زیتا بس ګټونو مې ډول چې پیغمبر علیہ السلام وري وینم یو ځل می دا شانو کو چې یو باغ او باغ گیټ بندو هغه باغ ته یو سورې ته ناله هغه ناله کې زدن نه لاړ
چې دنه لاړم باغ ته نو ما وکتل پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام یو دو صحابه کرام سره ناسو نو ما ته وی چې ابو هريره دروازه بند ته څنګه راغلی؟ ما ورته دی الله رسول په ناله باندې بس دن نرانم ستا خواته پریشان هم کمی نوی لیدلې ما یاسن چې تا نه چا نقصان نه را کړی ما چې پستر کو دی وینم ستا خواته راغلم. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل دا راته وایي چې تو یازي او کدا سره نو سوچته. حضرت ابو هريره فرمایي اے دی الله رسول ما سره صحابه کرام مشته دیوال لا اولاد ټول په انتظار کې دي چې تاسو وګورئ آیا دې باغ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شته او کنا کئی منگتا ہوا ہے. پیغمبر علیہ السلام چپل اور اخپل ورکړه چې دا والا او صحابه کرام چې کوم با ولاړ دي ټول ته وایا چې دې چپل ته وګورئ او استاد دې پاک دی الله پاک دې طرف نه دي جنت بشارت ده تاسو به جنت ته ځای حساب نشتی. تاسو په زړونو کې زما دومره مینا او محبت او دې سب وجنه د دې په وجه چې دې الله نبی کنا نو الله سره محبت شو کنا زدي الله رسول ما نو الله سره محبت شو. تاسو دومره الله سره زما سره محبت ته لہذا تاسو جنت بشارت. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خوشاله شو چپل را است په منډه را روان دي. عمر ورته وی رضی الله تعالی عنہ چرته رواني باچا هغه ورته وی چې بس پیغمبر اسلام چپل راکړه صحابه کرام تور کا جنت بشارت ورته دي خلاص چپل راکا واپس شابه واپس راوړ داونه صحابه کرام ته فیتکلوا بیا صحابه کرام دي عمل نه منی شي او بیا به عمل نه کوي عمل بپری دي من ته پیغمبر اسلام جنت بشارت راکړي بیا به نور عمل پری دي دا بنوای چاته منه کو او پیغمبر علیہ السلام ورته ویل چې ورش حضرت عمر منه کو نو دا دومره جلالی سره حضرت عمر او دومره په اسلام او په دین باندې میانو او داخله کې پیژندو نو دا سن خلق نو دا کافران کا پیغمبر علیہ السلام مبارک سوئی نو وای با الله پاک پیغمبر علیہ السلام له تسلی ورکړي او داشن مرګري ورکړي چې پیغمبر علیہ السلام پریشان بني. وقال الذين او يا غلط لا يعلمون چنپويږي لولا يكلمنا الله ولمن سرنكي الله پاک خبري او تاتينا آيا یا ولن راضي من خصا نشانی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت مانی نور څنګه نشانی راشي دی الله پاک دی طرفنا وحی راځي جبريل عليه السلام راوړي او تاسو سم مطالبه کړی دي تاسو هغه ټول مطالبه منظور شوی دي. تاسو چې پیغمبر اسلام چاند دو ټوکړې کا هغه دو ټوکړې شو تاسو څه خبره کړی دا هغه ټول منظور شوی دي لیکن ایمان چې څوک نه راوړي هغه نه راوړي. کذالک اے پیغمبر علیہ السلام کذالک دوشان قال الذين ویلو آخر کو من قبلهم چې مکه د دینه تیر شهیدی مثل قولهم خبره د دې خبرې پشان خبره د دې خبرې پشان خبره موسی علیہ السلام قوم هم کړوا تشابهت قلوبهم یو شاندی ورونه د دې قد بینا الآیات تحقیق بیان کړو من آیاتنا لقوم آغا قوم دی پارا یوقنون چی یقین ساتی دا قوم دی پارا چی یقین ساتی. اللہ پاک دی منگلہ تاسلہ عمل قول توفیق رکھ. الحمدللہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین والصلاة